نو نن عمل دی د عمرې دریم عمل د احرام او د طواف نه بعد بسکه د صفا مروه سعی بکې دې ته سعی وای د سعی مطلب دی خواري کوشش منډه او ستړیواله ویندغه کې بدن ستړی کی او د دې لپاره به یو منډه وهي او ځان به تکړه کې نو عزتمندو دغه برنډه باندې چې ورخیږي دې برنډې په دې مطاف کې لیکلي دي باب الصفا یعنی صفا د امدا لاره تللی ده بس په دې چې څنګه مخکې ورشي نږدې برنډه ده ټول خلک په هغې رواني دویم د دې نه مخکې د یو څو خبرو یاد لري عزتمندو بعضې عربي الفاظ زده کول پکار دي بعضې عربي الفاظ لکه صفا مروه دا خو تعالی سم درسي نو چې غلط شي نو هلته شرطې نه تپوس کې صفا 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 او ته یې داسې ورځه صفا ماما داسې ورځه صفا هم دا صفا لاره تللی ده داسې مروه مروه نمونه یې زده کوه چرته دپاره عین 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 دا یو څو الفاظ زده کول عین لارې دپاره الفاظ مې طریق 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 دا یو څو طریقه او طریقه نه به دا ها به دې کټ کې طریق طریق لارې ته وایي طریق طریق لاره د نه غلی شي طریق طریق هوټل نوم یې زده کولی فندق فندق که نه هوټل هوټل باندې مغوي هوټل هوټل هغوی ټې نه وایي هغوی ته وایي هوټل یا هوټل هم ورته ووایه ځکه چې اوس هغوی هم په انګریزۍ پوهېږي څه خبره نه که انګریزي درځي بیا هم صحیح ده ځکه هغه پولیس په انګریزي الفاظو باندې پوهېږي څه نه څه نو عزتمندو طریق هوټل او سړک ته شارې وایي شارې شار ابراهیم او شار فلانه شار فلانه نو یو څو الفاظ مې زده کول پکار دي طریق طریق لاره کوم ځای کې ده فلانه لاره شار ابراهیم داسې یو څو عین چرته نو عزتمندو صفا مروه ته چې کله ته ورشي نو دلته پکار دي چې یو ځل بیا استعلام وکړي څنګه چې طواف شروع کې تا استعلام کړو او اخره کې هم دې کړو نو طواف و چکر دي استعلام پکې اته راغلیو ځکه تا شروع کې مې یو کړو او د هر چکر نه بعد به هم دې کو نو اته شو نو اوس چې دې صفا مروه ته ورسېدل یو ځل بیا دغلته نه بیت الله شریف په هغه برنډه کې ښکاري تا ته چې داسې بیت الله درته وګوري ښکاري هغه ځای نه مروه نه هم ښکاري هغوی ته داسې طریقه پرېښې ده چې ښکاري نو دلته به ودرېږي او بیا به نیت وکړي خدای پاکه صفا مروه کوم تې راته اسانه کړي تې رانه قبول کړي که په خوله دې هم نه ویلې ضرورت نشته دی نو بس دغلته نه به عزتمندو سرو شي صفا مروه کې به د یو څو خبرو خیال ساتي یو دا د عزتمندو د صفا مروه دا سعی به د صفا نه شروع کړي د مروه نه به نه شروع کړي که د مروه نه دې شروع کړه دغه به پکې بیا نه شماري دویم دا وړوکي شان غرونه دي داسې غټ غرونه وړوکي شان دي لکه زمونږ د دې جومات دا یو چھت دومره شان دي به دومره غټ نه دي نو دې ته به څه نه څه خیږي بالکل به داسې هم نه کوي چې دې هغه سر ته وخیږي اوس یې هلته شیشې ورکړي دي بعضې کسان سادهګان یې هغه سر ته وخیږي دا څه عبادت نه دی خو دا د شروع کولو یو عبادت دی چې د دې نه به شروع کې نو بره ختل پې مکروه دي بعضې کسان پې بره ګرځي نه بس لږ شان وخیږه یو دوه درې پوړۍ خو پې نشته خو مثال یو دوه درې سټیپه بره وروخیږه او بیا واپس به راتاویږي داسې به راتاږي بالکل چې لاندې ځي هغه لاندې ځي کې راتاویږي دا هم صحیح نه ده ځکه چې صفا مروه یو دوه درې قدمه خو پې ورواله که نه هاجره بیبي پې بره ختلې وه د بچي د اوبو دپاره الله ته دا کار خوښ شوی تا ته وایي ته وکړه ته خو هم څه نه څه تشبیه وکړه د هغې سره نو عزتمندو د صفا نه به شروع کې خو طواف او صفا مروه کې یو فرق دی په دې کې خلک اکثر غلطیږي دې سیز ته سوچ کوئ طواف کې دا دی عزتمندو تا چې د حجر اسود نه شروع کو یو ګوټ ته تاو شوې بل ګوټ ته تاو شوې دریم څلورم ګوټ ته چې راتاو شوې نو دا ټول یو چکر شو صفا مروه کې دا ده چې ته د صفا نه مروه ته لاړې لکه دا مثلا دا ځای صفا دی دا کرسی او دغه ستنه مروه ده نو چې د دې نه هغه ځای پورې لاړې یو چکر پوره شو داسې نه چې واپس راځي نو دا یو چکر شماري اکثر کسان داسې چل کوي چې داسې لاړ شي او واپس راشي وایي یو شو دا دوه شو دا څو شو دا دوه شو دلته سړی غلطیږي نو چې دا داسې لاړ شي وپیري نو بیا خو دا 14 چکرې شوې دا 2 سعی شوې او طواف کې به چې ته واپس هغه ځای له رالې نو دا به یو چکر و خو سعی کې چې ته واپس صفا ته رالې دا 2 چکرې شوې دویم دا دی سعی کې عزتمندو په دغه کې کول پکار دي اودس کې کول پکار دي یا که اودس دي نو چې کم از کم غسل کې خو نه که نه چې د شپې د باندې احتلام شوی یا بل څه شوي دي نو لمبل پکار دي بیا داسې خیرن نه دي کول پکار نو عزتمندو دا یو چکر شو بیا چې بیا رالی صفا ته دویم بیا مروه ته دریم
بیا صفا ته څلورم، بیا مروه ته پنځم، بیا صفا ته شپږم، بیا مروه ته اووم. شروع کړی دی د کوم ځای نه؟ صفا نه. ختم په کوم ځای شو؟ په مروه. دی نشانی ده. شروع کی په صفا، طاق دی که نه؟ که جفت وی نو بیا به دې دلته ځان را رسولی. جفت یې اووه دي، شروع کېږي دلته نه، ختمېږي په بل سر. دې کې به عزتمندو یو کار بل کې چې صفا نه څنګه ته کوز شي نو بره دوه یو شنه لیټونه لګېدلي دي، راډونه. نو دې ته میلین اخضریان وایي، یعنې هغه دوه ځایونه چې هغه شنه شنه لیټونه یا پټې پکې لګېدلي، مخکې به لاندې پټې وي. په دې ځای کې به لږ صفا مروه کې لږ تیز ځي، منډه به وایي. منډه ضروري نه ده چې تاسو د کرکټ کرکټیانو په شان منډې وې بال پشې، نه، هسې د منډې په شان باندې داسې لکه پهلوانان چې ځي داسې طریقې سره، دې طریقې سره به داسې ځي. یا که لږ تیز هم لاړ شي هېڅ خبره نه، یا لږ تیز رفتار، هلته خپل رفتار لږ تیز کا، نو په دغه پټو کې به وې. خو دې کې د ښځو او د سړو فرق دی. د ښځې او د سړو په دې عمل کې لږ شان فرق دی. هغه فرق دا دی چې سړي به تیز ځي خو ښځه به دلته پهلواني نه کوي، ښځه به منډې نه وایي، ښځه به خپل وقار سره سنجیدګۍ سره پارام پارام سي، دا به منډې نه وایي. ځکه ښځه په دې باندې بدې ښکاري، د دې بدن ستر دی، او دا چې دلته ټوپونه وایي لکه چې فټبال پسې یا ګیند پسې ټوپونه وایي، بدې ښکاري ښځه دلته. نو د دې وجې نه دا به پارام پارام ځي. دا د ښځې او د دې سړي په دې تک کې فرق شو. بله دا د عزتمندو چې دا په سورلۍ به نه کې، په خپله به یې کوي چې عذر دي نه، او که عذر دي نو بس هېڅ خبره نه ده. اوس عذر دی او تیریږي، یا یو سړی بېهوشه دی او د حج سعی کوي چې د حج په وخت کې، نو بس بیا همداسې اودې کېنوه، په دې کې وله یو چکر ورکه، نور به دا هوش و حواس کې کې. خو بهرحال دا پکې فرق دی. نو دا سعی چې تا وکړله، دا اووه چکره دي ووال، نو ډېر به خیږي هم نه، ډېر به لاندې هم نه کې. او ټول چکرونو کې به ټولې منډې نه وې. بعضې کسان په ټولو کې منډې وایي، بس لکه منډه چې زر زر یې پوره کړم. نه، دا خو عبادت دی. زر زر سره منډې وې پوره کول نه دي، ادا کول دي، ځان خلاصول نه دي، عبادت کول دي. وقفې به پکې ډېرې نه هلي. یو خدای یو انسان کمزوری دی، بوډا دی، هلته پکې منځ کې اوبه هم میلاوېږي، او یا سړي ځان سره کجوري کې اغوستې دي، کې خوراک هم کله نه کله کولی شي. د دې دپاره یو بوډا سړی دی، کمزوری سړی دی، د شوګر لیول کمیږي، ځکه دا خو غټه برنډه ده چې ځې راځې. د دې نه مخکې تا طواف هم کړی دی، ډېر ستړی شوی، او لا چې دلته نه پاکستان نه تللی سفر هم دی کړی، نو انسان ډېر خرابي. نو د دې وجې نه که یو څو کجوري تا ځان سره هغه بټوه شان کې ځان سره دېخي دي، یا د لاس کې نیولي دي، یا د شاپر کې ځان سره اخیستې دي، تیلی کې دې ځان سره اخیستې دي، او یا ځان سره د اوبو بوتل اخیستی دی، هېڅ خبره نه ده. سات پس د اوبو نه ګوټ کوه، یو کجوري نیم دانه هم پکې وخورئ، لږ سات له هلته ودرېدلې، لږ سات له درنګ سات له خیر دی. خو داسې نه چې بس هلته ډډه واچې، ځکه هلته خو اے سی لګېدلی وي بعضې ځایونو کې. دا بعضې کسان پکې ښه مزېدار ماشومان بچي اوس هلته راټو شي، ته وایې که ټو ورله راغلی دی، چکر یې ووهلو، ستړی شو، بیا آرام کوي، بیا راتاو شي، بیا راتاو شي. نو دومره هم نه دي کول پکار. یو عمل کې دومره ته دغه هلې، که یو سړی ډېر بېخوده دی نو که هغه 10 منټه هم کېناستو هېڅ خبره نه ده، خو عذر دی. لیس علی المریض حرج. مریضانو باندې او کمزورانو خلکو باندې ګناه نشته دی، هغوی دپاره د الله احکامات اسان دي. نو د دې یو څو خبرو به عزتمندو خیال ساتي. دا بعض وخت کې انسان با احرام حالت کې سعی کوي، بعض وخت کې د حج په وخت کې به کله د بعضې کسانې د احرام په حالت کې کوي، او بعضې خلک یې په کپړو کې هم کوي. خو د عمرې والا سعی چې کوم دی دا بغیر د احرام نه نشته، ځکه ته د کور نه راغلی و، احرام خو به هر لرې کې چې کله ویښته کټ کړي، لا خو ویښته دې نه دي کټ کولی، نو لہذا داسې نه چې ته طواف وکړې او کور هلته کمرې ته لاړ شي او جي کاټن جامې مې راوړي دي او نه یې ټوله دې کې به دا سعی وکړم چې لږ مزېدار ښکارم، ځکه هلته پکې سیلفیانې مو باسي. نو نه، احرام بلا نه لرې کې، صبر کوه. نو دا سعی چې ول چکره دي ووالې، نو بیا پکار دا دی چې کله صفا باندې راځي ودرېږي، یو درنګ سات له ودرېږه، لږ دعا کوه، ځکه دا ډېر بهترین ځای دی. او چې کله مروه ته رسېږي، درنګ سات له ودرېږه، لږ سات له ودرېږه، او بیا لږ دعا کوه. نو صفا مروه باندې دعا دپاره لږ لږ سات ایسارېږه. چې کله دې دا وکړلو نو عزتمندو بیا به 2 رکعته مونځ بیا وکړه. څنګه چې طواف نه بعد 2 رکعته مونځ کړی، خو هغه واجب و، ضروري و. دا مونځ واجب نه دی. که انسان وکړم صحیح ده، که ویې نه کوم څه فرق پکې نشته. واپس بیت الله شریف ته راشه، هلته 2 رکعته مونځ وکړه. نو د عمرې احرام دې تړلی یو عمل،
طواف دی وکړو، دویم عمل بیا د منځ کې پکې مونځ وکړو، دریم عمل، څلورم عمل سعی د صفا مروه وکړه، څلور عمل بس یو کار پاتې دی، ویښته کټ کول. اوس دا یو عمل پاتې شو. ویښته به کوم ځای کټ کې؟ بس د حرم په حدودو کې دننه کټ کې. چېرې ځای دی که ته داسې کې چې کوم ځای کې مروه کې ستا سعی ختمه شي، هم هغه طرف ته ګیټ ہوتی دی، بار طرف ته هم هغه ځای کې ګیټ ہوتی دی. دوی خو حرم ښایسته جوړ کړی، هر ځای کې لاره شته، هر ځای کې ګیټ شته، هر ځای کې سهولیت شته، څه خبره نشته. هم هغه طرف باندې وځه ښي طرف ته، چې کوم ځای کې دیوال سره ستا مروه سره ختمه شي، بس ښي طرف ته تاو شه، بازار ته به راوځي نږدې. جی پریدي نه پریدي، اخو مختلف اوقات یې که نه. جی زمون اوقاتو کې خدا سينو هغه ته پته نه لګيږي، ته چې واپس را روانې هغه خو کدا چې ته واپس بل چکر پورا کوي، صفا طرف ته چې راځي هغه ته څه پته لګيږي چې دا څه کوي، هغه ته پته نو واپس برانډه کې بیت الله تر کوشه زه بیانوم. نو د دې عزتمندو که پرې غوستي خو راشه، کني پرې غوستي نو د صفا مروانه پس عبادت 2 رکعات ضروری نه دی، خلارې هغه بل طرف ته وځه او هغه بارځي کې مونځ وکړه، هغه جمعات دی، د جمعات هغه برانډه بارانې صحن شان دی، د صفا مروانه وته نو واپس به د بیت الله شریف هغه بار صحن ته راوځي، بار صحن نو چې بار دین الته 2 رکعات مونځ وکړه، کني کې مې کوا دا ضروری دی. نو